الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله رب العالمين سمقامات فضیلت او غوروالي یعنی د دنیا داسې ځمکې او ځایونه دي چې هغه د نورو ځمکو او د نورو ځایونو په نسبت باندې بهتر دي او غوره دي. لکه د دنیا د ټولو نه بهترینه ځمکه او ځای چې دی هغه حرم دی، هغه بیت الله دی، بیا مسجد نبوي دی، مدینه ده، او بیا بیت المقدس دی. دا بهترین ځایونه دي د دنیا. دغه رنګې چې څنګه د ځایونو کې بهتري شته دی، نو څه وختونه او ورځې داسې دي چې هغه د نورو ورځو نه غوره دي، څه شپې داسې دي چې هغه شپې د نورو شپو نه غوره دي، او بیا په دې ورځ او شپه کې هم څه وختونه داسې دي چې هغه وختونو ته الله غوروالی ورکړی، بهتروالی ورکړی. په دغه ورځ او شپو کې دا د ذوالحجې دا 10 ورځې وو، ځکه دا 10 ورځې هم بهتر دي، او دا 10 ورځې چې په کومه میاشت کې دي ذوالحجه، نو هغه هم په غوره میاشتو کې ده. الله رب العالمین قرآن مجید کې دا فرمایلي: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله فرمایي د میاشتو تعداد، د میاشتو شماره چې ده د الله په نزد باندې 12 میاشتې د هغې ورځې نه چې کله الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي، او په دې 12 کې 4 د عزت والا میاشتې، هغه 4 د عزت میاشتې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغې کې یو ذوالحجه ده، دا میاشت، یو د دې نه چې کومه مخکې میاشت وه ذوالقعده، او یو د محرم میاشت، او یو د رجب میاشت، موږ او ته عام خلکو ته بزرګه میاشت. دا 4 بهترین میاشتې دي. بیا په دې ذوالحجه کې دا 10 ورځې چې دي دا بهترین ورځې دي، ځکه دې 10 ورځو کې بهترین اعمال ادا کېږي. هغه عملونه هغې کې د حج فریضه ده، د حج فرایض دي چې هغه دې میاشت کې په دې ورځو کې ادا کېږي. 8 او 9 او 10 تکبیرات د الله د لویۍ، اقرار الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله. دا واجب دي د باسي
امامانو فنزماني او د چا فنزماني سنت دي په هغه آخري 3 ورځو یا 4 ورځو او مستحب دي په دې ټولو 10 ورځو کې که په دې ټول 10 ورځو کې څوک دا تکبیرات وایي د ده ثواب کېږي اجر یې کېږي لکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې هغه به دا په دې 10 ورځو کې بازار ته به راوته هغه به هم تکبیرات ویل او خلکو به ورسره دریم عمل چې هغه یو واجب عمل هغه په دې 10 ورځو کې ادا کېږي او هغه قرباني ده اضحیه چې ورته دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی دا هغه طریقه ده او اجر او ثواب چې دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیان کړی چې د قربانۍ اجر سنت او حکم یې دا دی چې دا واجب ده بل عمل چې هغه په دې 10 ورځو کې پکار دی مستحب عمل دی هغه صوم یوم عرفه د عرفې د ورځې روژه دا لومړی عمل چې کوم دی په دې 10 ورځو کې حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې 5م نمبر رکن په کوم باندې چې اسلام ولاړ په کوم ستنو باندې چې اسلام ولاړ او حج هر د استطاعت والا هر د طاقت والا هغه باندې حج فرض دی چې د مال استطاعت وي د سره مالی طاقت وي د سره چې د په حج تتلی راتلی شي او دومره څه خرچه د خپلو بچو ته پرېږدي چې د ده د راتلو پورې د هغوی ګزاره پای باندې دې کس باندې حج فرض دی ځکه الله حکم سره فرمایي وأتموا الحج والعمرة لله حج وعمرة الله لپاره پوره کړئ او الله رب العالمین فرمایلی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج چې دا معلومي میاشتې دي الله چا باندې چې په دې میاشتو کې حج فرض شو دی حج ته لاړ نو دی به هغلته چا سره جګړې نه کوي دی به بېهوده خبرې نه کوي دی به د فحاشۍ خبرې نه کوي دی به چا سره جنګ جګړې نه کوي حج کې دیو کنزل او پوچ او عینا باندې کوي دیو چاته په حج نقصان نه رسوي فلا رفث ولا جدال في الحج دیو د حج په موقع باندې سوال نه کوي که الله دغه آیات کې وروستۍ جمله را فرمایلې چې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ځان سره توښه تیاره کړئ د نیکو عملونو او بهترین توښه چې ده هغه تقوا ده پرهیزګاري ده الله نه یېره او د دې جملې دویم مطلب دا دی چې حج ته ځې نو الله فرمایي ځان سره خرچه یو سات ځکه دا خرچه وړل دا د سوال نه بهتر دي چې هلته بل ته د لاس نیولی وي او هلته سوال کې ځکه د الله په کور کې صرف الله نه سوال پکار دی
د الله په کور کې د الله د مخلوق نه سوال کول دا ستا د الله په ذات او د هغه په دې کور باندې اعتماد نشته. ته هغلته د الله مېلمه یې، ته ضیف الرحمن یې، د مهربان ذات مېلمه یې ته. لکه دې ورځو باندې تاسو به هلته په ساین بورډونو کتلي چې سعودي د حکومت د طرفه یا د بعضې کمپنو د طرف نه بورډونو باندې دا لیکلي چې موږ ستړي مشي وایو نرحب بضیوف الرحمن، موږ د رحمان ذات مېلمنو ته ستړي مشي وایو، هرکلی ورته وایو. هسې دنیا کې تاسو دا راته ووایئ چې ما کله مېلمه راغی، زما مېلمه دی، زما یا تاسو کې د یو چا مېلمه دی یا مېلمانه دی او تاسو کره راغلی او هغه راوځي او د کلي کې یوه ته وایي ماله ډوډۍ راوړه، بل ته وایي ماله ډوډۍ راوړه، یو ته وایي ماله چای راوړه، بل ته وایي ماله اوبه راوړه. څه مو خیال دی خفه کېږئ به که نه؟ زړه کې به هم دا خفګان نه راځي چې مېلمه زما دی او لګیا دی کلي کې سوال. ته د الله په کور کې مېلمه یې او د مېلمه حق دی. حدیث کې راغلی الله باندې دا حق دی چې د ده کور ته کوم مېلمه راغلی د هغه قدر به کوي، اکرام به یې کوي. نو هغلته د چا نه سوال نه دی. وعید یې دا دی چې یو سړي باندې حج فرض شو او دی حج نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی فیموت ان شاء یهودیا وان شاء نصرانیا، دی دې مړ شي نو که یهودي مري او که دی نصراني مري، چې حج فرض دی او دی حج نه. ځکه حج د اسلام په بنیادي ارکانو کې لوی او فایده د حج چې ده هغه څو فایدې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو لویه فایده دا ده چې دی د الله پاک وحدانیت زده کړي. وحدانیت د الله د یووالي کور ته دی ته دا هغه کور دی چې د دې نه شرک ختم کړی شوی. دا هغه کور دی بیت الله محترم ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کړی و ان طهر بیتي للطائفین والعاکفین والرکع السجود، زما دا کور پاک کا. تا اسماعیل دواړه زما دا کور پاک کئ د رکوع کوونکو، منځونو کوونکو دپاره، د اعتکاف کوونکو دپاره او د طواف کوونکو دپاره. دا پاکوالی ظاهري هم دی چې ظاهري هم پاک کئ او باطني پاکوالی دا دی چې د دې ځای نه د شرک دا اوی ختم دې ځای نه شرک ختم کړي. مکه چې پاته شوه اولنی کار نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه وکړ؟ علي رضی الله عنه صحابي هغې ولېږل چې څومره بوتان په کعبه کې پراته دي ټول راوغورځوئ او ختم یې کړئ، دا کعبه ووینځئ پاک یې. نو اول یې تېنه شرک ختم کړه، د شرک دا اسباب یې تېنه ختم. نو یو دا ده چې حاجي صاحب په خپله عقیده د شرک نه پاکوي، هلې به د ده حج قبول وي.
زمونږ د دې علاقو خلک هلته چې لاړ شي نو تلې حج لئ د الله د وحدانیت کور ته تلئ نو هلته هم شرک کوي. کله د غار حرا ته لاړ شي کاڼي ځان پورې وکړي، او کله د کعبې هغه پرده پورې داسې خپل څادر یا رومال راچوي بیا یې ځان پورې وکړي، کله یو قسم کله بل قسم. یو ما په دې ټولو سترګو ولیدل چې د حرم امام شیخ سدیس هغه جمع وکړه او سنت یې وکړه چې څنګه راواته یو پاکستاني ورمنډه کړه، هغه پورې لاس ټچ کړه او بیا یې ځان پورې داسې هغه ورته صرف دومره راوګرځېد چې وفرمیل شرک څنګه دا دی چې اول خو د شرکي عقیدو نه ځان پاکول پکار دی حاجي صاحب دپاره. دویم هغلته د امن درس زده کېږي، هغه د امن ځای دی، امن ځای دی، هلته امن زده کېږي. الله سورة قریش کې اخري جمله دا فرمایلې د قریشو دپاره هغه ځای دپاره چې الله فرمایلې دي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولګې د الله فرمایي ما ختمه کړه او ما د الله یرم ختمه کړه، امن مې درکړ. او الله قرآن کې فرمایلي چې دا د امن ځای دی. ابراهیم علیه السلام ته چې الله فرمایلي کعبه جوړه کړه، جوړه یې کړه. ابراهیم علیه السلام هغه الفاظ دي لومړنۍ سپاره کې او سوره ابراهیم کې چې رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا الله د دې مکې نه د امن خاریه جوړه کړي. دا دعا ابراهیم علیه السلام د کعبې د آبادۍ په وخت باندې کړې. او سوره ابراهیم کې دا الفاظ دي چې رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. یا الله دا حرم دا کعبه یا الله دا د امن کور جوړ کا او ما او زما بچي الله د شرک نه وساتي، د شرک نه مو پاک. او د حج د کولو یو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایي چې چا حج وکړ او هغلته فضل خبرې ونه کړې، فضل حرکتونه ونه کړه، نو رجع کیوم ولدته امه. دی د دې حج نه داسې واپس راشي او داسې پاکي لکه څنګه چې دی په هغه ورځ د ګناه نه پاکي پیدا شو. دا څرنګه دی پاکي چې هغلته دی الله پاک او پکار دا ده چې بیا دې دلته ځان خیرن نه کړي واپس، بیا دې ځان پاک وساتي. په دې خبره هم ځان پوه کړي چې د هرې ګناه نه به دې پاکېږي. وګوره فردي حق نه نه پاکېږي، فردي حق دا په حجونو باندې چاته نه معاف کېږي. دا په حجونو نه معاف کېږي، دا په عمرو او په طوافونو نه معاف کېږي. بله فایده چې ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ده، حدیث کې راغلی دی چې چا عمره او حج دا یو ځای کړه، عمره او حج یو ځای کړه، یعنې لومبیا یې عمره وکړه او بیا یې ورپسې حج وکړه، د حج احرام یې وتړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دواړه چې دي ینفیان الفقر، دا غریبي ختموي، دا فقر ختموي. کما ینفیان
يلكير خبث الحديد لکه څنګه چې د ریګمال ته زنګ په پاکي یا دا دغه چې دی د دې لوهارانو سره دا اور چې بند کړی اوس مینه نه پرې راخېږي سوان شو یا دا څنګه چې دا د دې اوسپنې د اخرې ختموي دغه رنګې حج او عمره دا د دې انسان فقر ختموي دا غریبي ختموي نه دی غني جوړوي دا فایده ده نور هم ډېر فایدې لکه دا ورځې بهترین ورځ په دې ورځو کې یو خو دا تاسو ته ما ویل تکبیرات ویل پکار تکبیرات حاجیان صاحبان چې دي هغوی هلته د هغوی لپاره بهترین ذکر څه دی تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك لا شريك دا تلبیه دا بهترین ذکر او بهترین عمل هلته د حاجیانو صاحبانو لپاره هغه دی طواف دا بهترین عمل او د عام مسلمانانو لپاره په دې ورځو کې د اخري چې کومې درې ورځې کې خو واجب دي دا تکبیرونه یا غدا دي څنګه دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله دا بهترین ذکر دی تکبیرات تشریق دا د نارینه او زنانه او هر چا دپاره دی مونځ پسې یې ووایه مونځ نه علاوه یې ووایه په لاره را روان یې هم دا تکبیرات وایه هسې مه کښېنه که پروت وي نو دا تکبیرات وایه دې کې اجر او د هغې د اجر او د ثواب حدیثو کې راغلي قرباني چې ده د عرفې د ورځې روژه به ترې راوړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې زما دا ګمان دی دا زما یقین دی چې چا د عرفې د ورځې روژه ونیوله دې سره به د ده د یو کال مخکي او د یو کال وروستي ګناهونه الله معاف کړي د یو روژې سره یا د عرفې د ورځې روژه قرباني چې ده د هغې باره کې قرآن د سورې حج کې دا کوم ایتونه ما تاسو ته ولوستل دې کې الله رب العالمین د دې خبرې حکم کړی چې هر امت له ما د قربانۍ یو طریقه ورکړې وه او تاسو نه مې هم درکړې صحابه ته تپوس وکړو یا رسول الله دا قرباني څه عمل دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده هغه طریقه او قرآن موږ تاسو ته ښودل انشاءالله او بیا که خیر دې بیان کوو چې هغه یو لویه قرباني کړې وه یو لویه قرباني پیش کړې وه چې الله ورته ویلي خپل زوی دا قرباني که دا ذبحه کا دا ډېره لویه قرباني وه هغې په بدله کې الله پاک هغه له قرباني ورکړه او دا د هغه یو طریقه شوله چې ټول مسلمانان دا به د قیامت د ورځې پورې دا قرباني کوي او د ابراهیم علیه السلام دا سنت دا به راژوندي کوي او د دې قربانۍ فلسفه او حکمت څه دی په دې لږ ځان ته پوهېږو د دې قربانۍ فلسفه صرف دا نه ده چې مال مې ذبح کړ او غوښې به دا به وړه غوښه وي دا به غټه غوښه وي دا د میخي نه ده دا غویي نه ده دا ګډي نه ده سوچ نه دی دا غوښې به څو ورځې فرجونو کې ساتو
بل اړوند مې یو دغه کاته نو غویې م ځان سره په سوزکي کې راچولې او ورسره یې پسې شاته دغه ایښی و پرېږده پرېږده د هغه بل شی ده دوکاندارانو پرېږده هلته یې لاندې لیکلي و چې دا یې سوچ دی دا د قربانۍ سوچ دی د ده چې دا پریزر به د دې غوښو نه راته ډک پروت دا د قربانۍ فلسفه نه ده قرباني دا د خوراک دپاره ده قرباني دا د ریاکارۍ دپاره ده الله قرآن کې ویلي الله ته نه غوښې رسېدلې او نه ورته وینه درې رسي ستاسو نیت الله ته رسي ولکن یناله التقوى بل د قربانۍ فلسفه او حکمت دا دی چې څنګه دې قربانۍ ته زه تیار یم چې مالي قرباني م پې کوم مالي دا ده چې په 40-50,000 1 لاک 2 لاک په دې باندې مال اخلمه دا مالي قرباني ده او بیا دا ده چې په هغه قربانۍ باندې چاړه راکاږه دقرنګې مالي قرباني هر وخت پکار هر وخت او دا چاړه چې تا په دې قربانۍ باندې راښکله او دا قرباني کې نو دا چاړه لږه په خپل خواهشاتو م راکاږه خپل خواهشات دې هغه قربان کړه دا چاړه د قربانۍ دا په دې حسد او په کینه او په نفرت م راکاږه دا حسدونه او نفرتونه حلال که ختمې محبت راولی معاشره کې دا د قربانۍ فلسفه ده خپل دا انانیت دی په دې م چاړه راکاږه انانیت پېژنئ انا زه یمه طاقتم زما دی قومم زما دی مالم ما سره دی دا شی دا څیزونه دا دې د قربانۍ فلسفه ده چې دا دې سره ختم دی صحابه وفرمایل موږ له دې کیسه دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې په هر ویښته باندې یو نیکي ده ستاسو لپاره هر ویښته باندې یو نیکي ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د قربانۍ دا وینه لاندې ځمکې ته رانې رسېدلې چې دا بره الله ته رسېدلې او د الله په در کې دا قبوله شي او دینه مسکینانو له الله قرآن کې سوره یاس کې فرمایي چې فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر دینه تاسو په خپل هم خوراک وکړئ او فقیرانو او غریبانو او خپلوانو هغوی له هم د دې نه ورکړئ چې هغوی هم ترې خوراک وکړي خلکو سره پرې مدد وکړئ په دې قرباني په ښه څاروي باندې ښه څاروي بهترین قرباني پکار ده ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي ګوډه قرباني مه کوئ شله قرباني مه کوئ مانده چې هغه د هغې د پخته حدیث کې راغلي هغه ښکاره پکې د هغه کې راوتي داسې قرباني مه کوئ ښه قرباني وکړئ ړنده قرباني مه کوئ کڼه قرباني مه کوئ په اندامونو باندې کنډمه قرباني مه کوئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه په ګډانو باندې قرباني کوله اوښ باندې قرباني ګډ باندې وین مال باندې یعنې حلال چې کوم مالونه دي دا ګډه اوسه او وین او میږي او اوښ دا د قربانۍ 5 مالونه دی باندې قرباني دا پکار ده عمر شرط دی اوښ چې د 15 کالو شي دې قرباني او غوا او یا میخه وغیره دا چې د 2 کالو پورې چې د 2 کالو نه کمې دې باندې نه کېږي او په اندامونو باندې پوره غاښونه صرف هغې فقهاو دې دپاره لیکلي چې به کوم سړي د اعتماد نشته دی اعتماد
چې دی راته په دې مال کې دروغ وایي چې د دې 2 کاله شوي نو هغې دپاره صرف دومره ده چې غاښونه یې وګورئ نور غاښ چې دی د قربانۍ دپاره شرط نه دی قربانۍ دپاره شرط هغه ټیم دی ټیم 2 کاله او ګډه وزه د هغې دپاره 1 کال دا شرط دی دې طریقه باندې قرباني پکار ده انشاءالله د قربانۍ چې نور کوم خبرې دي مسایل دي اکثر تاسو ته خبره وي او بهتري هم دي او بیا هم کوو ده چاته د کومې مسلې لرئ د هغې تپوس کولی شئ تپوس کوئ ځکه دین دا به موږ او تاسو په تپوس باندې حاصلوو تپوس باندې په ځان پوهولو باندې په دې بیا حاصلوو او بیا به هغه عمل هغه رنګې کوو الله دې زموږ او ستاسو ټولو دا قربانۍ دا په خپل در کې قبولې کړي او چې د چا وس نشته دی طاقت یې نشته دی نو هغه دې نه کوي په هغه نه ده فرض په هغه نه ده واجب دا م واوره یو سړی داسې دی چې په هغه باندې قرض دی او قرض دی نه خلک غواړي دی وایي زه قرباني کوم او دا قرض نه ورکوم دا ظلم دی ظلم دی ظالم دی د قرباني نه کوي دی دغه قرض دی پردی ورکړي او هغه قرض کوم ته چې عاجل قرض یعنې ته غواړي خلک او د هغې کې نه ونیټ کوي او یې قرباني کوم یا دا دی قرضونه هم پې دي او بیا وایي نه دا قرباني به زه د دې پلانکي نه په قرض وې ترې اخلم چې الله د باندې یو څیز نه دی ایښی ولې په ځان ولې په ځان لا یکلف الله نفسا الا وسعها بس طاقت دې نشته الله ته نه مکلف د حج طاقت دې نشته مې کوه قربانۍ طاقت دې نشته مې کوه ځکه کوم عاجل قرض چې دی هغه خلاصول پکار دي او قرباني وروسته کول که د قرض نه سره کمې پاتې دي په هغې قرباني اول عاجل قرض خلاص کړه الله دې زموږ او ستاسو قربانۍ قبولې کړي یا الله تعالی راضي ګناهونه معاف کړي یا الله دا ورځې ډېرې د عبادت ستا نه د یېرې او د بندګۍ ورځې دي یا الله رب العالمین دې کې موږ ستا د بندګۍ قوت او طاقت راکړي کوم عملونه چې کوي یا الله ته یې رانه قبول کړي یا الله کوم خلک چې حج ته تللي دي یا الله ته یې دا حجونه قبول کړي طوافونه او عمرې قبولې کړي یا الله کومې دعاګانې چې هغه ته هغوی غواړي هغه دعاګانې زموږ په باره کې قبولې کړي او یا الله رب العالمین د حج دا لویه اجتماع یا الله د ټول امتي مسلمه کې د انقلاب سریه جوړ د هدایت سریه جوړ او یا الله رب العالمین ته د حرمین الشریفینو حفاظت وکړي یا الله رب العالمین زموږ د دې ملک حفاظت وکړي یا الله دلته چې دا کوم ظلم دلته چې دا کوم انانیت افراط تفریح او یا الله دا بغاوت ستانه شروع دی یا الله رب العالمین دا خبرې د دې ملک نه ختم کړي دلته محبت راولي دلته د محبت فضا قایمه کړي او یا الله رب العالمین د دې ملک نه ظلم ختم کړي دلته انصاف راولي عدل راولي او یا الله زمونږ قیادت په دې ملک باندې هغه خلک راولي چې یا الله ستا نه یېرېدونکي خلک او یا الله ستا نه په هر حالت کې یېرېدونکي هغه خلک راولي او یا الله د دې باغیانو ظالمانو جابرانو نه نجات راکړي وصلی الله تعالی